چې څوک هم د الله پاک د یو نوم اویا پیرې والي او اویا پیرې دغه وظیفه وکړي او دا په خپل لاس باندې دم کړي او دا لاس بیا په زړه د پاسه باندې کښېږدي، انشاءالله العزیز چې دا وظیفه د څه دپاره کوي، الله پاک به لازما مراد ته دا رسوي. څوک داسې دی چې هغه ستا نه خفه شوی دی او ته راوایې چې زه دې دا راضي کړمه، نو همدا وظیفه د ستا دپاره ده. دا وظیفه وکړه. تاسو نه څوک خفه شوي دي؟ مور او پلار درنه خفه شوي دي، دغه رنګې بچي درنه خفه شوي دي، ښځه درنه خفه شوې ده، یا دغه رنګې نور څومره رشته دار دي دا خفه شوي دي، یا ستا داسې محبوب دی ته وایې چې یاره دا زما نه خفه دی او دغه خفګان دا موږ په مینه محبت باندې دا بدل کړو. داسې عجیبه وظیفه ده محترمو، که محبوب سات سمندر پاره می د و سمندرو نه اخوای او دلته کې تا دا وظیفه وکړله، الله پاک به ستا د خپله راولي. دومره د قدر او دومره عزتمند وظیفه ده. بس په ژوند کې یو ځل دا وظیفه وکړه، بیا تماشه کوه چې الله پاکه دا څه کوي، ستا محبوب څنګه راولي تعالی. وظیفې مکمل ترتیب او مکمل طریقه کار تاسو ته په دې کلیپ کې هیمه چې دا وظیفه به څوک کوي او په کم ټایم کې به کوي او د چا دپاره کولی شي. مکمل ډیټیل تاسو په دې کلیپ کې دا شیر کوم. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده انتهایی لاجواب او انتهایی پاورفل وظیفه ده. نن سبا معاشرې ته د دې وظیفې ډېر زیات ضرورت دی. په کلونو باندې د ښځو د خاوند یو بل سره نه لګي، یو بل سره خبرې نه کوي، د یو بل سوری بدې شي، د یو بل اوازې بدې شي، یو بل ته چې کله مخامخ شي نو به د چهرو کې تبدیلي غوندې راشي، یو بل ته نه ګوري. دومره نفرت او دومره کینې په دې زړه کې راغلي، دوی دا وایي چې یو بل مړه کړو. نو که چېرته یو سړی داسې وي چې هغې سره د خپلې ښځې نه لګي یا یوې ښځې سره د خپل خاوند نه لګي، 24 ګنټې د دوی ژوند تېرېږي په جګړه باندې. جګړه دا د دوی خوراک دی. ما چې جنګ یې نه کړی، جګړه یې نه کړي، په دوی باندې ساعت نه تېرېږي. بچي د دوی د لاسه پریشانه، ګاونډیان د دوی د لاسه پریشانه. دا وظیفه پکار ده چې دغه نارینه هم وکړي، زنانې هم وکړي. انشاءالله العزیز دعاګانې به راته کوي. دومره پاورفل وظیفه ده. اکثر د خویندو نرونه خفه شي، بیا چل نه ورځي، کله یوه جرګه کوي، کله بله کوي، کله بله کوي. نو که خور دا وظیفه شروع کړه، الله پاک به د ورور تابعدار راولي وله، داسې به راولي چې څنګه د خور غواړي هغه شانتې به وي. بعضې وخت کې خوریانې خفه کېږي په نه خبره باندې، وړه غوندې خبره به زړه ته واچوي او دغه خبره به ټول عمر په زړه کې به یې ساتلي او د هغې د وجې دغه وروڼو سره نه لګي یا مور پلار سره نه لګي. نو که مور او پلار دا وظیفه کوي نو دا بچي به یې تابعداري، او که دغه رنګې دا ورور یې دا وظیفه شروع کړي، دا خور ول الله پاکه همدغه کور ته راولي او روغه به اوشي او ښه به تابعدار وي، هر قسمه خبره به یې مني. نو وظیفه محترمه انتهایي دا د کمال ده. یو انسان رشته کول غواړي په یو ځای کې، خو څوک نه څوک پکې خپې وخري. بعضې وخت کې چې رشته کله کېږي نو یو پکې دا وایي چې نه او زما خور ته ځای نه ورکوم، او بل وایي نه دا خو زما خور ته ځای نه ورکوم. خو چې کله ویښتان یې سپین شي، بوډۍ شي، بیا څه وایي یاره دا خو ستا خور ده، بل وایي نه دا خو ستا خور ده. نو چې کله د ورک ټایم یې دوی پکې نخرې کوي. نو دغه رنګې کوم زلمی دی دی دا وظیفه وکړي، الله پاک به د هغوی زړونه نرم کړي. نو چې کله یې زړونه نرم شو، نو چې کله ته رشته ور ولېږې ورپسې، نو تا ته به فوراً ها کوي، نه به نه کوي.
دغه رنګې بعضې وخت کې کوېدنه مو شي، خبره مو پخه شي، بیا د هغې نه بعد بیا د خبرې ستورانه شي. نو وظیفه انتهایي لاجواب ده، انتهایي پاورفل ده. نو کوم تاسو هم دا غواړئ چې د هر قسمه حالاتو د سازګارولو لپاره دا وظیفه پکار ده. د یوې ادارې مشر ده، دا مشر دا وظیفه کول غواړي، نو چې وی کې تمام اداره به الله پاک تابع مسخر کړي. د وظیفې ترتیب او طریقه کار به داسې شي چې تاسو به چرندام وکئ، 2 رکعته نفل به وکئ. چې کله 2 رکعته نفل وکړل، بیا به د هغې نه بعد تاسو دا وظیفه اویا پیرې وکئ. اویا پیرې یا داسې ویلی شي چې کله تاسو 2 رکعته نفل وکړل، نو ته به درود شریف یو پیرې ووایې، کوم چې د مانځه والا درود شریف دی، دا د یو پیرې ویلي. نو بیا به ته د هغې نه بعد کومه چې مټۍ ګوته ده، غټه ګوته ده، په دې باندې به ته 7 پیرې نوم والي. تا نه څوک خفه دي که نه، تا نه څوک ناراض دي، مطلب یې والد دی، د هغه نوم دی احمد. نو ته به 7 پیرې د احمد نوم والي، په دغې ګوته به یې دم کړي. صحیح شوله؟ یا یو جنۍ ده، خور ده، یا ښځه ده، یا لور ده، یا بل څوک دي، د هغې نوم به والي، په ګوته باندې به یې دم کړي. که ته هغه راضي کول غواړې، دم د کړه کله ګوته باندې، بیا به دغه لاس دا به ته په سینې د پاسه کښېږدې. نو چې کله دې سینې د پاسه کېښودو، بیا به ته اویا پیرې دا وظیفه وکړې: یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو. ښه په قلار، ښه په اطمینان. نن دې وظیفه وکړله، سبا دې وکړله، پرېدې به نو. زموږ بعضې ملګري بس ورځ ته وظیفه وکړي او قصه یې سته ختمه شوله. په لومړۍ ورځ باندې به نفل وکړي، په دویمه ورځ یا په درېیمه څلورمه باندې بیا نفل مه کوه، دې وظیفه کوه. انشاءالله العزیز الله پاک به دا راولي. او دې سره که یو آیت بل هم وی، نو بیه نور علی نور بشي. انه علی رجعه لقادر، انه علی رجعه لقادر. نو انشاءالله العزیز ډېر زیاته فایده به کوي. کوشش وکړئ وظیفه د نیکو مقاصدو لپاره استعمال کړئ. الله پاک مو خوشحاله اباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.